اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه یو ځل بیا تاسو سره حاضر یم رحمان الله مومن د مومن ټي وي په وساطت باندې. امید لرم چې تاسو به روغ جوړي. ګرانو کتونکو تاسو ګورئ دا جمال میډیکل سنټر تحصیلي پنډیالي ضلع مومن کې هغه خدمات وړاندې کوي د خپل غریب قوم دپاره، کوم چې د دې قوم د خاورې د بچي حق یقینا جوړېدی شي. او نن بیا د دې ترقي یافته دور کې لیکن بیا هم د دومره د ګرانۍ د کټن په حالاتو باوجود هم هغوی پوره د خپل غریب قوم د وطن د بچي دپاره خدمات وړاندې کوي. راځئ ګورو مخکې ځو جمال میډیکل سنټر کې نن پرې کیمپ لګېدلی، ګورو چې مریضانو نه تپوس کوو، هغوی نه معلومات کوو چې څه طریقه کار ده. موږ سره اوسئ. تاسو ته پروګرام کې ستړي مه شئ. وعلیکم السلام. خوار مه شئ. عبادت ډاکټر صاحب څنګه وایي؟ صحت تاسو خپل هم بیمار وئ؟ ښه ګزاره کوو انشاءالله چې بد خو نه ډېر. تاسو د ډېرو سختو په وجود هم د خپل ولس سره ولاړ نو بس بالکل څه وکړو. زما خو ټول عمر په همدې کې تېر شو د قام په خدمت کې، ځکه چې په سن 82 کې زه سرکاري بړتي شوی وم د میډیکل ټیکنیشن په دغه باندې، او اوس ما ریټایرمنټ اخیستی تقریبا چې 37 سال ما د خلکو خدمت وکړو. نو الله دې نور هم وس راکړي چې وي کړو د خیره څه. کوشش هم دا دی چې موږ د خپل قام خدمت وکړو. اوس هم بس لګیا خدمت کوئ انشاءالله چې اوس هم لګی بس او ناستې دي ته. نو ډاکټر صاحب وامرې د دریم میډیکل پری کیمپ دی دلته لګېدلی دی، او دا هر څه ډاکټر صاحب وویل تاسو د خپل ژبه د خرچې نه دا د دې قوم سره د دې وطن سره د دې خاورې سره تاسو دا خدمت وړاندې کوئ. یقینا بیماران خو ډېر زیات شوي دي او تاسو ته به ضرور پاتې تاسو خو دلته ناست چې تقریبا څومره بیمار دي. انشاءالله چې بیماران خو ورځ د ورځ زیاتېږي، ځکه چې زموږ د دې خلکو ډېره سخته بېوسي ده، ځکه چې د ټیسټ پیسې او د الټراساونډ او د یو شي د بل شي ډاکټر فیس دا خلک نشي ادا کولی. نو موږ دا ټول پرې کړي دي د الله د رضا دپاره. خو زموږ نورې ورځې وس نه کېږي، نو د جمعې په ورځ باندې د 2 بجو نه د 8 بجو پورې موږ چېرې دا موږ د دې خلکو سره د خان سره امداد وکړو. صرف د دوی پیسې ترې اخلو، هم چې څوک یې کوم ځای کې اخلي او موږ ورته وایو چې یاره صحیح هم دا شی واخلئ که بار یې مه اخلئ که نه، چې یاره تاسو ته څه پیدا خو وکړي که. تاسو ډاکټر صاحب سالر سیسټم شته؟ جی سالر سیسټم شمسي پلان چې شته دی، خو یاره داسې کمزور نش برابر دی ځکه چې زموږ دومره وس نه کېږي، او هغه ډېر غټ سیسټم غواړي چې موږ ته د شپې او د ورځې رڼا او د بجلۍ ضرورت وي. ایمرجنسي بیماران هم راتلی شي، نو د هغې دپاره موږ جنریټر د کوو، خو جنریټر هم هغه شانتې کار خو نه کوي. تاسو حکومت نه څه مطالبه کوئ؟ نو حکومت ته خو زموږ دا دغه دی چې یاره موږ خو د خپل وس مطابق به د 4-5-6 ګنټې د دې خلکو سره پرې کیمپ چلو، خو موږ چې دوی د موږ سره کوشش وکړي او موږ دا یو د خپل پرې کیمپ برقرار وساتو، ځکه چې زموږ زموږ هم کمزوري ده او بېوسي هم ده. دا ډېر غټ دغه غواړي، ځکه چې دې کې الټراساونډ شو، ECG شوله، اسري شوله، ټسټونه شولو، نو داسې خوار غریب پکې راشي چې هغه له موږ دوی مو څه پرې ورکړو د خپل وس مطابق. نو زموږ هم کمزوري ده، که موږ سره حکومت امداد وکړو نو زموږ د ملک به لږه ترقي وکړي او د خلکو د غریبانانو، یتیمانو، کونډو رڼو ته به لږه اسانتیا شي او دوی ته به هم لږه سهولت ورسېږي. ډاکټر صاحب تقریبا د 3 پری میډیکل کیمپ ولګي، تقریبا څومره داسې یتیمان به پکې راغلي چې هغوی بیمار؟ یاره داسې د حساب کتاب نه خو ډېر راغلي، ځکه چې موږ 60 بیماران په دې مخکې دغه کړي او اوس هم دا د 50 ته رسېدلي دي، او دغسې په مخکې دغه هم کړي. په دې 3 دغه کې به تقریبا موږ 200 بیماران کړي، په دې کې به 20-25 پورې یتیمان هم راغلي، کونډې هم دغرنګې کونډې هم پکې 40-50 پورې راغلي دي. نور بوډاګان داسې چې د هغې څه د ګټې وټې دغه نشته دی. نو ډېر خلک ټول هم دغرنګې غریبانان خلک دي او راځي، او بس موږ چې څه وس کېږي او څه کوو. ټسټونه خو ستاسو ټول پرې دي، ټسټونه نه چې ایکسرې هم پرې ده، الټراساونډ هم پرې دی، ECG چې چا ضرورت شي هم پرې دی، ډاکټر فیس هم نشته دی، هر څه پرې دي، صرف دوی ده، د دوی پیسې دي. ډېره مننه ډاکټر صاحب، ستاسو ډېره مننه او شکریه ادا کوو. تاسو په دې ناروغه بدن ستاسو د خپل قوم د بچو سره او د دې وطن دپاره خدمات وړاندې کوي. یقینا ډاکټر صاحب په هغه بیمارانو کې شمار دی کوم چې د ډېر عمر راسي د خپل وطن د دې خاورې او د بچي دپاره خدمت وړاندې کوي. او یو ځل بیا ډاکټر صاحب ثابته کړه چې زه به د خپل ولس د خپل یتیم بچي او د هغې کونډې سره څوک چې ماښام د اوښکو سره ډوډۍ خوري، انشاءالله د ژوند په هر ډګر به ورسره زما بچي او ډاکټر صاحب ملګری. موږ د دوی مینې اجازه سلام پیش کوو
او دوی ته یقین دهاني ورکو موږ به تاسو سره د ژوند په هر ډګر باندې د خپل غریب ولس لپاره د کامیابولو لپاره او د وطن نه د بیمارۍ د ختمولو خلاف ان شاء الله موږ پوره تاسو سره ولاړ الله دې د نبی د خاطره خدای جمال میډیکل سنټر او به د حاجی صاحب دا خدمت دی الله نه خوري کوي الله دې حاجی صاحب ته په دې ناروغ بدن دی الله دې تم شفا ورکړي ډیر عمر دی خدای ورکړي مهرباني شي ګرانو کتونکو د ټیم موږ سره ډاکټر صاحب موجود دی هسپتال کې کوم چې د زموږ د غریب ولس لپاره خدمات وړاندې کوي دا موږ سره خبرې کوو ډاکټر صاحب تاسو مننه وعلیکم السلام تاسو په ډاکټر صاحب تاسو ما نوم ډاکټر عدنان قریشي د ټلهنګو اوسیدونکی فلحال اوس په پنډیالۍ کې او په مومندو کې یو چې ادارې هغه کوم جی ایم سی هسپتال کې فلحال مو فری کیمپ لګولی ده دا تقریبا 3 وشو چې سو نن پری کیمپ لګیدل جی بالکل مو نن فری کیمپ ته بلکې تقریبا 3 فری کیمپ دي چې مونږ ولګولو په هر فرایډے باندې د لپاره چې غریب خلکو ته مونږ خدمت علاقې د خل ډیر غریب دي د غربت په زنجیرونو کې ژوند تیرې څومره مسله پکې کم وي وړې اصل کې موږ ځکه فری کیمپ دی باندې ولګولو چې د کوم خلکو ته موږ عوام ته ګورو کنه چې هغه نشي پورټ کوي چې موږ ته فیس پې کی یا میډیسن دغه یا کوم ټیسټونه دي کنه هغه نشي پورټ کوي نن د لپاره موږ خپل میټینګ وکړو مشوره مو وکړه د خپل د هاسپټل اونر چې دا غي سره موږ مشوره وکړه پندې باندې ممکن استو چې د خلکو ته موږ څنګه خدمت وړاندې کو نو پندې باندې په فرایډے باندې هر فرایډے باندې تقریبا 3 فرایډے دي چې موږ سره وچلې دي نو ماشاءالله پیشنټ فلوم خدا پیشنټ مو سره زیات شو دی په وجه موږ ته یو فری کیمپ دغه خدمت سره تر کو چې هغه خلکو ته موږ یو فائدہ ورسو دی په وجه چې خلک غریب دي عوام غریب ده نغو د لپاره موږ ټیسټونه فری کړی دي موږ چې کوم فیس ته اغم فری ده میډیسن دا موږ میډیسن کې متپورا کنسیشن ده تاسو دا کوم سټیمه پوری کوم اسپخین نه سٹارټ شي بیا د شپې سټیمه پوری دی جی بالکل دا چې بس د مصباحین منځ شي تقریبا 2:30 بجې 3 بجې سره موږ فری کیمپ ولګو 3 بجې نه شروع شي تقریبا 8 بجې ماښام پورې تاسو د شپې خدمات ډاکټر صاحب وړاندې کوئ بالکل موږ 24 اور دا خدمت کیو ټول خلکو ته 24 اور خدمت کیو یو فری کیمپ نه علاوه موږ خلکو سره ډیر هیلپ کوو سره ځکه چې د خلک غریب دي عوام غریب ده نو موږ سره پورا هیلپ ده د پیشنټ کې ډاکټر صاحب د غریب یتیم یا کون ډرن راغلی جی بالکل ډیر راغلي دي چې هغه ته موږ حتی میډیسن هم فری ورکړي دي ځکه چې دا پیسې نشته وسره یا کوم فیس خاصه موږ فری ده کوم نور فیسیلیټي دی هغه هم فری ده ای سی جی شواله الټراساوند شوالو هغه کې کوم قیمتي ټیسټونه چي دي هغه موږ ته فری کړي دي او څنګه سم میډیسن هم ته فری ورکو ډاکټر صاحب تاسو ډیر مننه تاسو د زړه له کومې شکریا ادا کوم چې زمونږ د ولست لپاره تاسو شپه ورځ خدمات وړاندې کوئ او زمونږ پنډیالۍ تحصیل بلکې ځل عموما هغه د غربت په جامو کې ژوند تیرې هغه د غریبۍ په زنځیرونو کې تړلې خلک دي چې هغوی بار ته د تللو طاقت نه لري یقینا ستاسو مینې ستاسو جذبې او ستاسو د خدمت ته ډاکټر صاحب د زړه له کومې سلام تاسو نه مننه خوشاله آباد اوسئ چې موږ ته راغلی موږ ته ټایم راکړو یو نړۍ مننه ډېره مننه تھینکس ډاکټر صاحب تاسو ته سلام پیش کوم وعلیکم السلام ستړي مشي په خیر راغلی اول خو د مومن ټي وي ډیره زیاته شکریا ادا کوم ډیر زیاتې مشکور یم چې په دې سخت وخت کې چې کوم موږ هم مصروفیات لرو او هغوی هم مصروف ژوند تیری خو په هغې کې موږ لا ټایم راکړو ډیره شکریا ادا کوم ډاکټر صاحب ستاسو یقینا خدمات خو د چا نه پټ نه دي او اول خو تاسو ته سلام پیش کوو چې زموږ د دې غریب ولس سره د دې یتیمانو کونډو د دې بچو د دې سپینګیرو او د دې غربت په جامو کې تړلې ژوند تیرولو والا خلکو ته تاسو دومره خدمات وړاندې کوئ یقینا ما واورېدل ډاکټر صاحب چې دریم پری کیمپ دی تقریبا ده څومره تقریبا په دې 3 کیمپ کې به څومره بیماران ستاسو سوچ مطابق شي شکریا ډیره مننه اول خو چې کوم د زمنګ د دریم فرایډے روان دی تقریبا د فرایډے باندې چې کوم د 2 پی ام نه والا 8 پی ام پورې چې کوم د زمنګ پری کیمپ پی پای په پاس پری کیمپ کې هو چې کوم دی اول چاته پته نه وم میکسیمم من 60 پیشنټ کتلیو به په 2 پری کیمپ کې چې کوم دی هغه هو چې کوم دی د 18 نه اباو خو ټایم هم چونکه ختم شوی او بل چې کوم دی دلته سټاف نو غیم تنګ شو نو هغه په وجه چې کوم دی موږ 80 پیشنټ چې کوم دی کتلی اوس چې کوم دی دریم فرایډے روانه نه په دې باندې میکسیمم ان شاء الله چې کوم دی د پیشنټ فلو مخکې ورته واره روانه ده خو به موږ تقریبا 40 45 پورې پیشنټ ان شاء الله چې کور کړی دی او د غریب خلکو ته خدمت هم وړاندې کړی دي څومره وخت پورې بس تاسو د سوچ مطابق تاسو دا پری کیمپ چلوئ اول خو موږ په اوس په بل حال په خپل
په خپل پیسو په خپل چې کوم دی په دغه باندې روان یو. موږ چې الله دې په دې علاقه کې داسې خلک پیدا کړي چې کوم سټیک هولډر کسان دي یا پلاهي داري دي یا چې کوم دی الخدمت دی المدینه دی ایدي دي داسې غټې غټې ادارې چې هغوی پلاهي د خلکو دپاره پلاهي ادارو دپاره کار کوي نو هغوی نه موږ دا مرسته او تمه لرو چې انشاءالله داسې خلک به پیدا کېږي چې موږ ته به راځي چې دې باندې به خلک خپل منځ کې کمپیټیشن یې لګوي چې یاره پر R1 فرایډې به زما انشاءالله پري کیمپ د خلکو ته به خدمت زما په پیسو زما په آنر په شک باندې چې کوم دی وړاندې کېږي نو انشاءالله موږ دا تمه لرو. موږ فلحال خو موږ خپله چې کوم دی کوشش کوو الله دې د قرنګه خلک هم پیدا کړي او راضي به انشاءالله او تمه ترې لرو ډېره تمه ترې لرو انشاءالله چې پیدا کېږي به د قرنګه خلک. ډاکټر صاحب دا ټول خدمات یقینا ستاسو د جیب د خپلې خرچې بالکل دا فلحال خو زموږ د خپلې خرچې نه روان دي. بل یو خبره تاسو سره بله شیر کول غواړم چې موږ په دې اسپتال کې یو 10 پري چې کوم دی صحت کارډ چې کوم دی خپل پرایویټ صحت کارډ جوړې کړي دي نو په هغې باندې به موږ تاسو سره مشوره کوو انشاءالله د علاقې داسې خلک چې کوم بالکل مستحق خلک دی کوم چې کومه دی په 24 غنټو کې چې کوم دی په سخته چې کوم دی لیله بیله چې کوم دی ځان دپاره د وړو او د رخن سخن چې کوم دی لیله چې کوم دی سیستم برابرولی شي او د هغې نه میډیکل پیډ چې کوم دی وروسته پاتې شوی دی ټریټمنټ یې وروسته پاتې شوی نو هغې دپاره انشاءالله موږ یو سوچ کړی دی چې کوم غریب خاندان دی په هغې کې کسان ګڼ دي یا چې کوم دی انکم یې ډېر زیات کم دی یا کونډې دي هغې دپاره موږ چې کوم دی هغه کارډ به انشاءالله هغې دپاره ایشي کوو په هغه کارډ کې به هغې دپاره چې کوم دی مکمل ټریټمنټ چې کوم اکوپمنټ دی هغه به هغې دپاره پري الټراساونډ ECG ایکسرے الټراساونډ ورسره چې کوم دی پیس میډیسن او الله دې نه کړي که چېرته په دغه دوی سره یا چې کوم دی د دې ځای د کار نه وي او یا چې کوم دی فردر ریفر کول غواړي مطلب د پېښور سټي ته ریفر کول غواړي په هغې کې چې کوم یو پرایویټ اسپتال په هغې کې به سره انشاءالله موږ نیم په نیمه چې کومه دی انشاءالله هغې سره تعاون کوو او هغې د ریفرنس په موږ چې کوم دی مکمل کوشش کوو انشاءالله که 1122 والی وي که دغه رنګه موږ په خپل دغه باندې امبولینس ضرورت انشاءالله موږ ول پوره چې کومه دی د میډیکل پیډ چې کومه تعاون فراهم کوو. ګرانو کتونکو تاسو واورئ د ډاکټر صاحب خبر یقینا ډاکټر صاحب زما څخه قریب کلاس پیلو هم پاتې شوی دی ډېر خدمات یې راسره دي د وطن د دې خاورې دپاره یقینا زما کلاس پیلو پاتې شوی دی یو په څو موقعو باندې ما سره ډېر موجود دی او د ډاکټر صاحب د دې مینې د خلوص د جذبې ته د دې ګرانۍ د کټن حالاتو کې د دشوار سفر کې سلام پیش کوو د عملي د ډاکټر صاحب ته او څومره چې د خپل وطن د غریب ولس دپاره شانه بشانه موږ سره ولاړ دي ټولو ته سلام پیش کوو. الله دې د نبي د خاطره د اسپتال جمال میډیکل سنټر الله دې د نبي د خاطره دا د غریب او عوامو دپاره هغه بچو دپاره هغه تورسري دپاره څوک چې ماښام ډوډۍ د اوښکو سره خوري الله یې د هغوی دپاره د مخ په ترقۍ باندې بوځو. ډاکټر صاحب تاسو د زړه کومې شکریا ده کوو سلام پیش کوو موږ انشاءالله تاسو سره به هر قسم تعاون ته تیار او د دې ټي وي په وساطت سره د مومن ټي وي په وساطت سره موږ به د خپل ژوند ډېر خدمات تاسو سره شپه ورځ وړاندې. مهرباني شکریا همدغه تمه تاسو نه هم لرو. بل چې کوم دی ستاسو کوم مومن ټي وي دا ډېر سخت مشکوري او بل چې کوم دا ویډیو هر څوک ګوري که زنانه دي که واړه دي که غټ دي نقطه چوني مه کوئ او راشئ زموږ چې کوم دی په موږ سره شا په شا باندې ودرېږئ او د دې علاقې چې کوم پاتې شونکي خلک دی او کوم چې کوم دی غربت راګیر کړی خلک دی د دې سره چې کوم دی مرسته وکړو نو انشاءالله چې کوم دی الله به اجر هم راکړي او پاتې شوه بله د روپو خبره کوي سړی دا وایي چې یاره موږ چې کوم دی دومره انویسټمنټ کړی دی نو انویسټمنټ په دې علاقه کې په کار دی داسې خلک راشي چې موږ ته اول دا خبره وکړي تاسو دونه په انویسټمنټ کړی دی چې ته په ښه علاقه کې به هم کړی وي چې ته ښار ته به تللی وي نو موږ په هغې باندې چې کوم دی دل برداشت او چې کوم تکلیف چې کوم دی ورسېږي صدمه راشي نو موږ وایو چې د علاقه زموږ ده موږ به د دې خدمت کوو که ته تیم بار ته ځې زه تیم بار ته ځم بل هم تیم بار ته ځي نو د علاقه به څوک آبادوي دا غریب خلک دی د دې غریب خلک د مخکې کېدو کوشش په ما او تا کوو کوم چې په دې علاقه کې سټیک هولډر خلک دي دې له پکار دي چې په دې خپل علاقه کې انویسټمنټ وکړي الله به اجر هم ورکړي او چې کومه دی د غریب د خلکو چې کوم دی مخکې د تګ لار به هم خلکو ته هواره شي نو شکریا دا کوم ستاسو بیا دوباره او د خلکو ته پیغام ورکوم چې چرته هم د تګ ضرورت نشته دی په دې خپل علاقه کې راشئ په دې خپله خاوره کې چې کوم دی انویسټمنټ وکړئ او د خپل علاقې د مخکې کېدو کوشش وکړئ انشاءالله العزیز چې کوم دی دا غریب خلک به موږ سره یو شانته کېږي او مخکې د وړاندې ترقي به په لار به راته ښکاري انشاءالله. ډېره مننه ډاکټر مهرباني شکریا ډاکټر صاحب څنګه تاسو خفه نه شئ مصروف وئ ګرمي هم ډېره تاسو خفه نه شئ ټیم هم درنه ډېر زیات واخیسته ځکه چې وختي راغلي وو بیماران دي یاره بس تاسو په خپله باندې ګوره مهرباني خوشحاله ډاکټر صاحب مننه ستاسو مصروفه وخت دی ژوند مصروفه دی ستاسو خدمات ډېرې دی د وطن د دې خاورې دپاره او د ټولو نه اول خو تاسو ته مبارکي درکړو
او موږ هم په ډېره خوشحالي منځو چې جمال میډیکل سنټر تاسو د منیجنګ ډایرکټر په حیثیت سره خپل خدمات وړاندې کوئ. یقینا نن ثابته شوې چې جمال میډیکل سنټر کې هره فرایډې تقریبا 3 جمعه د جلد پری میډیکل کیمپ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې په دې مصروفه وخت کې موږ له وخت راکړو او بالکل دا خبره صحیح ده چې موږ په هر فرایډې باندې د 2 بجې نه د ماخوستنه پورې بیماران پرې ګورو. دا پرې کیمې دلته دی کې په ECG ټیسټونه بغیر د میډیسن نور هر څه پرې دلته کم ډېر سہولیات تاسو ورکوئ؟ موږ ایکس رے ورکو، ECG ورکو، لیبارټري ورکو، دې نه علاوه چې کوم د الټراساوند دی ټول فیسیلیټیز موجود دي. الحمدلله موږ سره هر څه شته. تاسو ډاکټر صاحب د شپې هم خپل خدمات وړاندې کوئ؟ او شکر الحمدلله 24 غنټې ډیوټي ده او ټول ډاکټران ما سره سټاف پوره زموږ 24 غنټې سروس دی. 24 غنټې موږ دې نه علاوه تاسو ډاکټر عطان قریشي صاحب هم موجود دی، هغوی هم د شپې او جی ما سره هغوی زیاتره ډیوټي زما 9 بجو پورې د شپې د هغې نه پس ایمرجنسي له راځم او هغوی بیا د نایټ ډیوټي کوي. ډیلیوري کیس چېرته راشي ډاکټر صاحب نو د هغې دلته پوره تنظام کېږي؟ شکر الحمدلله موږ 24 غنټې ډیلیوري دپاره ډاکټرز موجود دي دلته، ایز ایم مو سره موجود دي او لیډي ډاکټر هم موجود دي. ټول سہولیات لکه تقریبا دلته خپل کیس هغه هر څه حل کړي. شکر الحمدلله. یو خو داسې کیس چې هغه د الارج کیس یا د های لیول باندې غټ کیس سرجري کمسیشن چې په کار کوم دی نو هغه دلته نه کېږي، هغې نه علاوه هر څه نور کېږي دلته. د دې نه علاوه سالر سیسټم په صحیح طریقې سره دی که نشته؟ یاره شته دی خو ما په خیال چې نشته شته دی خو موږ د ګورنمنټ هم اپیل ورته کړی دی او نورو داسې انجیوګانو ته هم اپیل کړی دی چې موږ سره امداد وشي او خاص کر دا سولر سیسټم موږ ته ولګېږي چې موږ ته د ډے نایټ سروس راکړي. لکه په ورځې دپاره خو موږ سره څه ناڅه شته، خو د شپې موږ سره داسې بې سهولت زیات نشته. ډاکټر صاحب یتیمان خلک یا کونډې پکې ډېرې وي که نه؟ نو پیشنټ چې راځي زموږ خو دلته زیاتره غریبانان خلک راځي او دا پریکیم خو خاص جوړ موږ پلان کړی د دې لپاره دی چې د غریبانو امداد وشي او غریبانو خدمت وشي، هغوی ته میډیسن میلاو شي، ټیسټ وشي او ښه ډاکټر یې وګوري. دې نه علاوه د اپریشن که تاسو څه طریقه کار یا د امبولانس انتهایي شدت پېښ شي، ضرورت پېښ شي، بیا د هغې څه طریقه کار؟ موږ خو امبولانس دپاره 1122 کال کوو، هغوی راځي خو هغوی موږ ته ډېر لیټ راځي. موږ اوس په دې 3 ورځو کې ډي سي صاحب نه دا غوښتنه کړې ده چې موږ له شخصي امبولانس راکړی شي. زیاتره خلک داسې دي چې هغوی د شپې دوران کې ګاډی ورته نه میلاویږي، بیماران نشي را رسولی هسپتال ته، یا که دلته راشي نو بیا د دې ځای نه د امبولانس سیسټم نشته دی. مطلب ریسکیو والا که موږ ووایو نو په نشي حساب دی موږ سره دلته په پنډیالی کې نو لکه ډېر کیسونه داسې وشي، خاص کر لکه بل ورځ یو ماشوم به پات شو په سنیک بایټ باندې. موږ خپل پوره کوشش کړی دی، موږ په 15 منټ کې هغه ته چې کوم د آل ټیسټونه ورڅه کلیر کړي، خو د بدقسمتۍ نه موږ امبولانس دغه نه کړو، ماشوم ایکسپایر شو په لار باندې. ډاکټر صاحب مننه ستاسو، د زړه له کومې شکریا ادا کوو. یقینا جمال میډیکل سنټر د خپل غریب ولس دپاره هغه اوږه په اوږه ولاړ دی. نن ثابته شوه چې جمال میډیکل سنټر به صرف د غریبو خلکو دپاره نه د ضلع مومند بلکې د ټول خیبر پښتونخوا د عوامو دپاره به د دوی دروازې 24 غنټې کلاوي. یقینا ډاکټر صاحب ستاسو مینې، ستاسو خلوص او ستاسو د محنت ته سلام پیش کوو. امید لرو انشاءالله چې روان وخت کې هم ستاسو دا پری کیمپ جاري امید لرو او موږ تاسو ته اخري کې تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ زما دا پیغام دی هغه که د مومند ضلعې قام دی، که د هغې نه بار نور خلک دی، نو که ګورنمنټ دی، که سیاسي پارټۍ دي، ټولو ته زما دا ریکویسټ دی او دا پیغام دی چې هغوی موږ سره پوره امداد وکړي او موږ دا کوم پری کیمپ چې کوو د غریبانو خلکو امداد او خدمت کوو چې موږ په دې کې پاتې را نه شو، د هغوی په سپورټ باندې موږ نور هم دا شی زیات کوو. لکه موږ اوس یو فرایډې صرف ورکوو، تاسو وکتل تقریبا 100 پورې پیشنټ دا د نه منلو خبر نه کور کېږي. هغې دپاره موږ پی ډي م لکه 2-3 ډاکټران بیل ناستې دي او خو بیا هم نه کور کېږي. نو که موږ څوک د شانه سپورټ کې مطلب موږ څوک سپورټ وکړي او پیسې یا چې کوم دی یو پری کیمپ دپاره یو ورځ یا د غریبانو دپاره نور څه خدمات داسې وکړي یا موږ ته ډایرکټر اویلیبل کړي، موږ سره او پی ډي زیاته شي، نو هر قسم خدمت چې کولی شي موږ ټولو ته خواست دی چې موږ سره امداد وکړي او موږ د غریبانو خلکو په مدد کې ټول موږ سره شریک شي. ډاکټر صاحب ستاسو والد صاحب هم سرکاري خدمات هم وړاندې کړي او بیمار هم دی، د هغې باوجود هم تاسو سره خدمات وړاندې کړي. اصل کې زه به دا ووایم چې هغه د انګلیش یو محاوره ده کنه چې my father is great and my father is my hero. زما پلار زه به دا ووایم چې زما دپاره نه د ټولې ایجنسۍ دپاره هیرو دی
هغه دومره غټ ریسک په مومندو کې اخیستی دی 2 کروڑ روپۍ لګ بګ لکه 20 میلیون پیسې دا ډېر شی دي هغه دلته انویسټ کړي دي د دې غریب ولس لپاره بیا دا کم اوس پریکیم چې دی دا تقریبا 90% موږ سره هغه کور کوي لکه مطلب که پیسو په سیټ باندې وګوري او که داسې ارینجمنټ وګوري نو 20% به پکې زموږ دا 80% دا دغه لاس ته دغه دعاګانې دي په خپل هم دلته خدمت ته ناست دي او پیسې هم زیاتره هغه موږ له راکوي د هغه په پیسو باندې موږ دا ورکوو ځکه چې هغه یو ګورنمنټ سروینټ تیر شوی دی تاسو له کوم د دې ضلعې چې کوم واکدار خلک دي مینه سینیټر ایم پی ایس چکرواله یاره نه دی راغلی څوک نه دی کې هم حواله سره چرته څوک نه دي یاره هیڅ حکم نه دی راغلی موږ لا اوسه پورې هیڅ هم نه سپورټ کړي موږ قوم پاتې په دې باندې دی چې زه به دوی یم چې دومره ښکلي فیسیلیټیز دي او تاسو په خپله وکتل دومره ښه ډاکټرز دومره ښه منیجمنټ چې د بار نه موږ خلکو زه به دوی چې زما پرسکرپشن یا زموږ د هسپتال پرسکرپشن ایلاریج ته لاړ شي نو موږ له بار د ایلاریج نه شاباشي راغلی دی خو تر اوسه پورې زموږ د ضلعې یو امینې یو مشر یو ایم پی ای یا یو سیاسي لیډر داسې خاص څوک نه دی راغلی او نه موږ داسې سپورټ کړي چې یاره ګینې زموږ د طرف نه دا شیز د عوامو دپاره ګرانو کتونکو دا د جمال میډیکل سنټر منیجینګ ډایرکټر خبرې اترې او یقینا د ډاکټر صاحب ګیله هم ده او شکوه د ګیله ده بلکې شرا څوک سیاسي خلک یا داسې د کلي د وطن خلک د دې خبرو دپاره چېرته رانل چې موږ یې اپریشیټ کړی خو موږ د مومن ټي وي په وساطت سره ډاکټر صاحب ته یو چې انشاءالله موږ تاسو سره د غریب ولس د خدمت دپاره به موږ تاسو سره شپه ورځ ولاړ انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو یوازې نه موږ ټوله معاشره زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم او زه انشاءالله امید لرم چې موږ سره به خلک راشي او موږ سره به ودرېږي موږ سره ډېر داسې خلک شته په عوامو کې چې مالدار خلک دي زه هغوی ته هم ریکویسټ کوم چې هغوی موږ سره ودرېږي او په هره طریقه چې د موږ سره امداد وکړي او موږ سره نه چې د غریب ولس سره امداد وکړي موږ د هغوی خدمت وکړو ډاکټر صاحب د دې علاوه هم تاسو چې کومه دی د خوپري کیمپ د دې علاوه ورځو چې کومې د هغې هم دا رول چې تاسو 24 غنټې تقریبا دلته حاضري شکر الحمدلله موږ بار په دې بورډونو باندې لیکل شوي دي دیوالچا کې موږ کړی 24 غنټې سروس زموږ ایمرجنسي 24 غنټې کولاوي او بي ډي 24 غنټې کولاوي ګایني سیټ 24 غنټې کولاوي زموږ یو ټیم داسې نه راځي چې یو بیمار به راشي او هغه به 5 منټ چې کوم د انتظار وکړي هغه ته به اني ټایم ډاکټر موجود وي لیډي هیلث ورکر هم تاسو سره او شکر الحمدلله موږ سره پېښور نه په ایلیچوي کړې ده او هغې سره چې کوم دی نو 2 year الټراساونډ کړی دی او شکر الحمدلله ښه قابل موږ دلته په میرټ باندې ډاکټران اخلو که تاسو شکر الحمدلله زما ایجوکیشن ویل کوالیفاید ما جنرال میډیسن کې MD کړې ده بیا مې 2 year الټراساونډ کې کړی دی ما سره عدنان قریشي دی جنرال سرجن دی تاسو په خپل کې چې انټرویو کړی مې ښه قابل کس دی امریکا کې پاتې شوی سره پاتې شوی دی هغې نه علاوه چې زموږ ګایني سیټ دی که زما نورونه دي شینسیت شو ډینټل ټیکنیشن ورسره چې کوم دی ډرماټالوجي 2 year نو د هغې نه علاوه موږ سره نور ډاکټرز چې کوم دي یا نرسنګ دي یا لیبارټري ده ایکس رې ده د هر یو شي دپاره موږ په میرټ باندې کسان اخلو او شکر الحمدلله موږ د خپل رپورټ د هغه که د الټراساونډ رپورټ وي که هغه د ټیسټ وي که هغه پرسکرپشن وي نو د هغې موږ په هر ځای کې ذمهواري او په یو فخر سره دا ویلی شو چې دا زموږ د هسپتال پرسکرپشن دی ډېره مننه ډاکټر صاحب د وخت راکولو ډېره شکریه ګرانو کتونکو دا هغه خدمات وړاندې کوي د خپل ولس سره د خپلو غریبو خلکو سره د هغې یتیمانو بچو سره د چا چې په خپل باندې چپړې نشته د هغې تورسرې د خاطره د چا چې په سر باندې نوې لوپټه نشته د خپل وطن د خپلې خاورې د بچي دپاره هغوی د خپلو اوښکو د دوی د اوښکو وچولو دپاره پوره هڅه کوي او کوشش کوي موږ جمال میډیکل سنټر انتظامیه ته جمال میډیکل سنټر اینډ میټرنټ هوم انتظامیه ته زړه له کومې سلام پیش کوو ډاکټر عدنان قریشي صاحب ته چې هغه د ضلع مومند د پنډلۍ د غریبو عوامو دپاره شپه ورځ موجود دی او خدمات وړاندې کوي د دې نه علاوه ډاکټر جمال سید ډاکټر شاهین سید او ډاکټر جان سید ته د زړه له کومې شکریه پیش کوو الله دې د حسن او د حسین د خاطره جمال میډیکل سنټر د دې علاقې دپاره د خیر ښېګړې ذریعه وګرځي هیله لرو امید لرم یقینا ماته ثابته شوه زه میډیسن سټور کې ناست وم کوم چې د دوی والد صاحب دی عمر رسید دی د هغوی په خاورې سره د خپلو بچو سره پوره خدمات وړاندې کوي او هیله لرو بیا به هم خدمات کوي ډاکټر صاحب اوس هم هلته موجود دی د دوی والد صاحب هغوی به تقریبا ماښام کور ته ځي
یقینا دا د خپل قوم سره د خپل بچو سره د وطن سره مینه ده. پنډلی هغه خاوره ده، پنډلی هغه وطن ده چې د غریبو په زنځیرونو کې تړلی شوي ژوند خلک تیری. یقینا زه امید لرم، هیله لرم او بلکې الله چا ورکوه د زړه له کومې درخواست پیش کومه. یقینا زموږ د ضلعې چې کوم واکدار خلک دي، منیسب سینیټر صاحب او ایم پی ایس صاحب، هغوی ته عاجزانه درخواست پیش کوم چې جمال میډیکل سنټر تحصیلي پنډلی سره تاسو شانه په شانه ودرېږئ د خپل د غریب قوم د خاطره، د خپلو بچو د خاطره، د هغه یتیمانو کونډو رونډو د خاطره. څوک چې د علاج معالجې دپاره ماښام خپلې بیبي ته چغې وایي، څوک چې د خپلې بیبي ته د ماښام د اوښکو سره روټیو ته خوري، د هغوی د خاطره دوی سره مرسته وکړئ. د دوی چې کوم مسایل دي لکه ریسکو 1122 دوی ته په وخت باندې نه راسي، امبولینس ضرورت دی، د سالر سیسټم ضرورت دی او د دې نه علاوه د ډیلیوري کیس چې کوم دي څه ناڅه کمې بیشی دی. یقینا زه امید لرم چې الله چارواکي به د جمال میډیکل سنټر سره د نن نه پس انشاءالله اوږه په اوږه ودرېږي. د غریب عوام د خپلې خاورې د وطن د بچي د سلګو او د اوښکو وچولو دپاره به د جمال میډیکل سنټر سره په بابا څوک دی؟ چمن خان. کوم ځای؟ بس چاپورو ته یو مادي کار. هسپتال څخه قریب یې که نه لږ لرې؟ هسپتال نه لږ لرې. ته څه د خپلې خوږ ده که څنګه؟ خوړلې وه او بیا لاړم تحصیل ته. تحصیل والا وویل چې ته لاړ شه غلنۍ ته. اورې دا هغوی هلته ونه کړه، بیا چې غلنۍ هسپتال له لاړم اورې نو هغوی وویل چې موږ څه ته ګولۍ نشته دی، نو مال تاسو نسته ته وایي پس تنخواګان ته ناست وو. هغې نه پس بیا غلنۍ ته لاړئ که نه؟ او که نه بیا غلنۍ ته چې لاړم پرچه ورسه وه، هغوی ته مل چې تاسو ناسته خپل تنخواګان ته ناست وئ. بس پرچه راسه وایسته مې راوشلوله، مال نه یې کوم دغه. تاسو غلنۍ کې او تحصیل هسپتال دواړو سرکاري چې کوم سی ایچ سی دي یا بیچو دي هغې کې څه علاج میلاو نه شو؟ دواړو له ورغلي وم، ویکسینیشن ونه شو؟ نه یې وم ونه کړو، ارام شمنې چې اته شخته یې تاو نه کړه هېڅ ته کور ته رالم ګاندې. تکلیف دا و چې بس خوږېدل او بېرته رالم بس اورې بیا وران پلکې کوشم وران پلکې به هېڅ سره راروان. د دې ځای نه چا خبر کړي چې دلته پرې علاج دی یا کیمپ دلته خو دغه ډاکټر صاحب له ویلي که نه جمعې په ورځ راشه، جمعې په ورځ دلته پرې علاج دی که نه خلازي ویلي. بس اوس تللی وم هلته فقیرګل ډاکټر له هم نه و، بس اوس دې خوا را په مخه شو. خوشحاله یې چې دلته د علاج وشي؟ انشاءالله خوشحاله چې علاج مې دلته کېږي او زه به نه خفه یم. جمال میډیکل سنټر د خپل قوم دپاره خدمات وړاندې کوي، دا رښتیا دي؟ بس دا رښتیا دي بلکل اورې او دې باندې خوشحاله یم. دی چې شپه هم مثال راشي ورځ هم راشي دلته موږ نږدې که نه تکلیف راته وي نو بس خامخا د هسپتال موږ داسې لکه کور چې دی. د خپل ولس ته د غریبو خلکو ته څه پیغام ورکول غواړي؟ خامخا چې راشي او پاتې څه خامخا لږ لاس وکړي نو دی خو د هسپتال جوړ کړی دی خامخا دې دپاره د غریبو دپاره، خو چې اوس مدد څه وکړي نو بلکل دا موږ خوشحاله یو اورې امداد څه وکړي. چمن ماما الله دې تا ته شفا درکړي، خدای د نبي د خاطر ستا هر مشکل اسان کړي او ډاکټر صاحب موجود دی انشاءالله ستاسو علاج معالجه به. ډاکټر صاحب دلته یو بیمار پیشنټ راغلی دی، هغه سپي خوړلی دی، دغه علاج معالجه به وشي؟ جی بالکل د بابا ما ته راغلو، اوس مو وکتو، ما ونه معلومات وکړو نو تقریبا درېیمه ورځ ده چې دا سپي ډوکټ ته سپي خوړلی ده. دا وایي چې زه ښکته پورته لاړم ګورنمنټ هاسپیټل ته، نو کوم ویکسین دي که نه هغه ورته نه وشو. دې ته پوره ضرورت ته چې دې ته د ویکسینیشن وشي، دې کوم میډیسن ضرورت نه ده، دې کوم ویکسین دي چې هغه ګورنمنټ هاسپیټل کې دي خو بهرحال چونکې ختم شوي وي یا به نه وي. اوس مونږ ته راغلو، په مونږه حق ده، په مونږه فرض ده، مونږه مشر ده، دې به پوره اوس مونږ هم کوو. زه دا یو خلکو ته او بل حکومت ته دا فیل کوم چې کوم دغه ایسرجنسي ایریا ده دغه ته دغه انجکشن باید اویلیبل کړي، ځکه چې نور خلک دا اوس بابا ما ته مخې ته راغلو 3 ورځې کېږي چې دې ته ویکسینیشن نه دی شوي که نه، دې ته شدید ضرورت ده چې دا ورته وشي. ما خلکو ته عوام ته دا اپیل ده چې دا ورته ایډوایس کړي او د ده پوره علاج به دلته کېږي انشاءالله. مونږ ته راغله ده، په مونږ اوس فرض ده چې مونږ همدغسې نه پرېږدو، خامخا به دغه جی ایم سی هاسپیټل ته چې راغله ده مونږ یې داسې نه پرېږدو، خامخا به دې علاج کوو، په مونږ فرض ده. هغې نه پس په درس مننه ډاکټر صاحب، د زړه له کومې سلام پیش کوو، ستاسو مینه او ستاسو خلوص ستاسو د
مهنت او خوارۍ او داسې خلکو سره د غربت په جامو باندې تړلې ژوند چې تیری او د هغوی مدد کوي. موږ تاسو ته سلام پیش کوو، مینه خلوص پیش کوو. مهرباني. ګرانو کتونکو، تاسو کتل دا و جمال میډیکل سنټر اینډ میټرنیټي هوم کم کې چې موږ نن وکتل د پری کیمپ حوالې سره عوامو ته پوره سهولیات ورکول شي. په هغې کې ECG، الټراساونډ، ایکس ری او د دې نه علاوه بلا مقدار سره چې کوم د ټیسټ چې کوم پری وشو. د دې نه علاوه د میډیسن چې کوم دغه هغه مناسب پیسو سره مناسب لحاظ سره وشو. د پری میډیکل کیمپ نه علاوه چې کوم د جمال میډیکل سنټر کې 24 غنټې د خپل غریب عوامو لپاره پوره خدمات وړاندې کیږي. سحر نه واخله تر د ماښام پورې، بیا د ماښام نه واخله تر سحر پورې پوره خدمات وړاندې کوي. او چا چې با جمال میډیکل سنټر اینډ میټرنیټي هوم باندې د ګیلو شکو خبرې کولې چې یاره ګیلې شکوي دي او ریټ تیز دی، دا دي نن چې کوم دی عوامو ته اپیل دی، درخواست راشي تاسو په خپل باندې دی موازنه کولی شئ. جمال میډیکل سنټر اینډ میټرنیټي هوم د خپل غریب ولس لپاره د هغوی د وس مطابق پیس چې کوم دی اخلي، بلکې د دې نه علاوه چې کوم دی ماهانه یا فرض که د دوی چې کوم دغه دی دغه طریقې سره کیږي. پوره چې کوم دی هغوی ته سهولیات ورکول شي او د عوامو لحاظ سره دي. یقینا زه د دوی مینې جذبې ته سلام پیش کوم چې په دې ګران وخت کې، په دې ګرانۍ په دور کې جمال میډیکل سنټر د خپل غریب عوامو لپاره پوره خدمات وړاندې کړه. الله دې د نبی د خاطر جمال میډیکل سنټر د علاقې د خیر ښېګړې لپاره د خوشحالۍ ذریعه وګرځي. او هیله لرم انشاءالله پنډلی عوام نه ذل مومن عوام به یو ځل بیا د راروانې جمعې په ورځ انشاءالله که ژوند وپا وکړه او مرګ ته دې ونه کړه، د پری میډیکل کیمپ حوالې سره به انشاءالله بیا حاضري ورکوي. د دې نه علاوه په عامو ورځو کې د جمال میډیکل سنټر اینډ میټرنیټي هوم ټول سهولیات موجود دي. کوم چې اوس پری میډیکل کیمپ کې کیږي دا په عامو ورځو کې د هفتې د پیر نه واخله تر بل پیره پورې، د هفتې د یو هفتې نه بلې هفتې پورې پوره هفتې سره چې کومه دی په دې لحاظ سره هغوی ټول سهولیات ورکوي. دا و ګرانو کتونکو نننی پروګرام تر بل پروګرامه پورې ما خاکسار رحمان الله مومن له اجازت ورکوي. کیمرامین طاهر خان سره رحمان الله مومن، مومن ټي وي، تحصیلي پنډیالي، جمال میډیکل سنټر، ضلع مومن.